انکار نه کوي چې زه به صدقه او خیرات زه به کس صدقه به نه ورکوم، دارنګې زه به معافي نه کوم. الا تحبون ان یغفر الله لکم، تاسو دا نه خوښوئ چې الله تعالی تاسو معاف کړي، ته بل معاف کړه، الله معافي کوونکی دی. نو ته یو بنده معاف کا، الله به تا معاف کړي. نو ظلم الله تعالی په هیڅ چا نه کوي. نو ته هم د خپل رب هغه صفت چې ستا کم وس کې دی نو هغه مه کوه، چا باندې ظلم مه کوه. او چې کم خلق ظالمانو شرک کولو، دارنګې نور ګناونه کول، پیغمبر علیه السلام د بخاری حدیث دی چې د حجر والو په کندراتو باندې تیریدو، نو الله تعالی پیغمبر علیه السلام فرمایل لا تدخلوا مساکن الذین ظلموا انفسهم الا ان تکونوا باکین. تاسو چې ورتیریږئ یا نو جاړئ یا ان یصیبکم ما اصابهم، اسنه هغه عذابونه تاسو ته ورسیه چې کوم دوی ته رسیدلي، نو هغې باندې عذاب د ظلم د وجې نه راغلی و. ثم قنع رأسه، بیا پیغمبر علیہ السلام سر مبارک ټیټ کو، واسرع السیر، او سورلی تیز کا تر دې چې د هغه وادې نه د هغه کلي نه ووتل. رونو پیغمبر علیہ السلام با صحابه کرامو لا توجه آخرت طرف ته کوله. یوزل د تعلیم طریقه دا وکله و پیغمبر علیہ السلام تپوس وکوه، نوی اے صحابو تاسو پیجنې چې غریب سړی څه ته وي؟ نو صحابه کرامو وی المفلس فینا من لا درهم له ولا متاع. غریب انسان هغه دی چې هغه سره نه پیسې وي، نه ورسره د دنیا ساز و سامانی. پیغمبر علیہ السلام فرمایل چې ان المفلس من امتی من یاتی یوم القیامت بصلاة و زکاة، چې زما یو امتی براشي د قیامت پورز. مفلس هغه دی غریب چې د قیامت پورز براشي منځونو سره روجو سره، لیکن یو کس براشي چې د ما ته کنزل کړي دي، د ما باندې بهتان لګولې دي، واکل مال هذا وسفک دم هذا وضرب هذا، د زوالې ما زما وینه توی کړې وه. واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، زما وینه توی کړې وه یا الله تعالی دغه منځونه هم ډېر کړي دي او روجې هم نیولي دي. نو نبی علیہ السلام فرمائی فیعطا هذا من حسناته وهذا من حسناته، د ده نیکې به هغه له ورکړلی شي، او چې کله نیکې ختمې شي یا لا خلق بنی ختمه، نو د هغې ګناهونه به ده په سر واچوي او جهنم ته به یې ورولی. دا مونږ معاشره کې وایو که نه چې یو سړي لکه یو مومن سړي سره د ظلم وکړو، هغه وایي زه الله شته آخرت شته، او چې مجرم یا هغه وایي ګورو به یا آخرت کې به ګورو، او سودخواره چې یا هغه ګوتې ته تیلې بل کي یا ویې اور ته مې ځان ټینګ کړی دی، اور ته مې ځان ټینګ کړی دی، ګورو به هلته.
نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مفهوم دا شو چې د بل حق او د بل بیزتی کول دا خپل نیکی بل ورکول دي او ځان جهنم ته رسول دي. زمون معاشره کې رونو د فراډ ډیر صورتونه دي. ګوره د ویزو مونږ ځان ته مسلمانان وایو، د ویزو دا کار 99% فراډي، 1% پکې چرته کیدی شي صحیح. چې تپوس یې وکړې هلکه پلان کې وي هغه سره د بچو عمرې له تللی دی او دلته فراډ کړي، یو سړي غریب پیسې جمع کړي یا قرض یې راغشتي، ځمکې یې خرڅه کړي یا، نو دا ظلم دی او د ظلم انجام دا ډیر بد. د علی رضی اللہ عنہ مشهور قول لے چې الملک یبقى مع الکفر ولا یبقى مع الظلم. یو ملک هغه ظلم سره نشي باقی پاتې کېدی او کفر سره باقی پاتې کېدی. او بعض اوقات دا الله تعالی عذاب راشي، چې عذاب راشي نو بیا رونو هغه قوم بچ کیږي چې د هغوی خلق د یو بل د حقوقو خیال ساتي، اگر چې شرک او کفر پکې. دا په سورې هود کې الله تعالی فرمایي وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون. تفسیر ماجدی کې د دې تفسیر داسې شوی دی چې ترتیب خدا دی چې اول حقوق الله دی او بیا حقوق العباد دی، لیکن کله حقوق العباد اگر مخکې شي په حقوق الله باندې چې د الله حق تلفي کیږي، کفر کیږي، لیکن بل طرف ته د بندگانو د حقوقو خیال ساتل کیږي، نو الله تعالی خپل عذاب هم رستو کی. او چې کله رونو په خلکو باندې ظلم کیږي، په بندگانو ظلم کیږي، نو قرآن پاک کې غالباً سورہ انفال کې الله تعالی فرمائی وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظُلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. چې د هغه عذاب نه ویریږي، د هغه فتنې نه، د عذاب نه چې صرف په تاسو کې په ظالمانو خلکو به نه راځي، بلکې د هغې په لپیټ کې به په دنیا کې نیکان خلق هم راځي او په آخرت کې به بیا الله فرمایي وامتازوا اليوم ایها المجرمون، چې مجرمان او د نیکانو نه جدا شي. دا یو حدیث دی، ابو هریرہ رضی اللہ عنہ فرمائی چې ما د پیغمبر علیہ السلام نه اوریدلی دی چې ان الظالم لا یضر الا نفسه، چې سړی چا باندې ظلم زیاتی کوي نو دی صرف خپل ځان له نقصان نه ورکوي بلکې دی ورسره بل هم نقصان ورکوي. نو ابو هریرہ رضی اللہ عنہ وی چې بلا والله حتی الحبارا لتموت فی وکرها حزلا لظلم الظالم، چې آو ظالم سړی صرف ځان نقصان نه ورکوي، انسانان سکے چې زناور لهم نقصان ورکوي. څنګه وی تر دې حبارا سرخاب مرغی چی سرخاب وی دا په خپل جاله کې د ډېر کمزور والی د وجې نه مړه شي. سرخاب مرغی د ډېر کمزور والی د وجې نه مړه شي، ولی لظلم الظالم، د ظالم د ظلم د وجې نه.
نورونو زمون معاشره کې لکه ما وویه په د ویزو دا کاروبار اکثر فراډي د مزاربت د اسلامي نمونه کله د تبلیغ والا په شکل کله د جماعت اسلامی والا په شکل کله یو کله بل کله د ځمکو د فراډ په شکل د ټاونشیپو په شکل دا چې کومې دوکې کېږي نو دا ظالمان یوازې ځان له نقصان نه ورکوي بلکې انسانان څه کوي چې ځناورو لم نقصان ورکوي. لکه ما تاسو ته وویه زمونږ د ممبرانو دپاره د عوامو دپاره فند منظور شي نو بغیر څه استحقاقه هر ممبر ته یو پرسنټیج میلاویږي. کار اعلاني کړی وی دا د حق دی نو دا حق نه دی دا ظلم دی او د دې ظلم اثر په خلکو باندې او خلک څه کوي په زناورو لکه دا حدیث ما ولوستلو چې سرخاب مرغې په خپل جاله کې د ظالم د ظلم د وجې نه څه شي ختم شي. زمونږ دلته دا ډاکټران صاحبان دي دا میډیسن والے دي نو هر انسان له دا سوچ پکار دی چې مال ظلم نه دی پکار. په یو میډیسن باندې 300 قیمت لیکلی دا اغشتي په 50 روپے د 50 شي در باندې په 300 خرڅي. نو اے مسلمان د دې اثر بګوري صرف پتا ستا په بچو په عام مسلمانانو هم نویا بلکې د دې اثر با په زناورو باندې همي او په مرغو باندې به همي. دارنګي عدالتونو کې د بدعنوانې د رشوتو په صورت باندې د سړی کم حقیه هغه ته ملو نشي ظالم د رشوت د وجې نه پردی حق والی نو دل دا تعلیم پړک یا چول پکار دی چې د دې ظلم اثر بګوري صرف پتا ستا په بچو ستا مسلمان معاشره باندې نه وي بلکې په زناورو به همي. دارنګې په رشوت باندې نوکرۍ حاصلول ظلم دی چې مستحق پاتې شي او غیر مستحق را دغه شي. دارنګې زموږ معاشره کې رونو د دین په حوالې سره یو ظلم دا دی چې مونږ او تاسو د خپل عالمانو مستند عالمانو نه دین نه زده کوو او په دې موبایل باندې د هغه چا نه دین زده کوو چې هغه له هیڅ نه ورځي هغه د سره عالم نه وي او صرف فتنه او فساد مو تعالی په ذهن کې اچي نو د دې اثر برونو صرف په زمو ستا په ذهن نوی د دې اثر به پټولی د بجلی غلا کول رشوت یا غستل د بجلی غلا یو لکه حکومت دا پالیسی ده چې کم ځای کې غلا ډیره کیږي نو هلته لوډ شیډینګ ډیر کوي نو چې کم کسان بلونه ورکوي هغوی غلا نه کوي نو دا هغوی سره زیاتی دی او که نه دا ظلم دی. د دې اثر به صرف په دې ظالم باندې نه وي د دې اثر په ټوله معاشره درونو بس چې یو خبره خپل ذهن کې ساتئ یو دا چې زما رب ظلم کوونکی نه دی زه ولې په خلکو ظلم کوم وما ربک بظلام للعبید. دویم ظلم زما رب حرام کړی دی ظلم زما رب حرام کړی دی نو ولې زه هغه څیز پسې د هغه خبره نه منم چې الله تعالی د هغې نه منع کړی. بس چې دا دوه خبرې دې په ذهن کې یا ته به چېرته ظلم ونه کړي. الله تعالی نیک عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا